نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا 92 نمبر آیت دی. تدی رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دا دی چی دا مخی رکو پا آخر کی دا ذکر شو چی دا کافرانو صدقات دا نقبلی کی. اس دا دی رکو پا شروع کی اللہ پاک ذکر کی چی دا مومنانو صدقات دا قبلی کی. یا دمخ کی صورت پا آخرت دمخ کی رکو پا آخرت کی دا ابراہیم علیہ السلام تا ملت ذکر او پا دے رکو کی ہم ابراہیم علیہ السلام تا ملت ذکر دی. اللہ رب العالمین پا دی آیاتنو کی دا صدقی دا قبلی دو دا پارا بنیاد ذکر کی چستاسو صدقی و علق قبلیگی چتاسو حقمال خرچ کی چغتاسو تخوخ بھی چستاسو یومال ناخوخ بھی نپدے باندی کتاسو صدقہ کوئی نداد قبلی دو دا شرط نخالی دی. مخی پسور بقرہ کے ہم تیر شوی دی چتاس اغمال صدقہ کی. یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. التدا ذکر شو چه تاسو کل صدقہ کوئی نو دا آغا مال کوئی تستاسو وقوی دا سیسیز مصدقہ کوئی که تاسو لیسو درکی نو تاسو نا اخلی نو بل لهم آغا بیکار سیز مور کوئی. نو پدی آیتونه که هم اللہ پاک ذکر کئی چه خبل محبوب سیز صدقہ کوئی. نن سبا زمان دا مسلمانانو طریقہ او عام رواج دا جوړ شوی دی چې کوم څه خوښنی نو هغه صدقه کوي او مختصرا دا غي یو کارنه کله چې مړی وشي نو د مړی کفن چې دا غي نه پکور کې خلک کېږي نو هغه جمعات ترو د مړی پوزکی چې پکم باندې مړی مقبره ته پکټ کیوړي چې د خلکو د غور والا تیر کیږي نو هغه جمعات تروړي. یا د مړی هغه زړی کپڑے چې د دې پکور کې 50 برابر نیوي نو هغه جمعات تروړي یا د خدای د رضا لپاره هغه خلکو لوري. او که د مړی سره په جیب کې پیسې وي نو هغه چاله نه ورکي. د مړی پلاس باندې قیمتي غړې وینا ان صدقه کوي او د مړي په جیب کې کو قیمتي موبایل وینا ان صدقه کوي او که د مړي نظم کا پاتې نه ان صدقه کوي. د مړي قیمتي مال نه خرج کوي نه صدقه کوي او چې کوم څه خوښ نه وي د خدای د نامې به ور د خدای د نامې نه غي یری. اوس د مونږ دی جمعه ته د آباد مرګري د مړي دا کفن وروړو دا چاله وروړو تمال وروړو کفن خو نه استعمالو تما دي شاګردانو لروړي نو زما شاګردان خو د مړي کفن لکوتیم نو دا پوزي چاله وروړو دا پکور کې ځان تا چې موږ د دام وروړو دا ډېر کمزوري حال دی. کدا بهر دنیا غیر دین خلق زمون د مسلمانانو د دې عمل نه خبر شو او بخان او زه اکثر دې ملګرو ته ویل چې د دیوال نه هغه سیټ ته اورځوي دي له وته وخت کور کې نه استعمالې موږ لرو. دا زمونږه د مسلمانانو د جماعتونو ته داخله عموما کفن وروړي نو وروړي کور ته جوړي خلک تیریږي دا پوزکیم چې ټول چې خلک تیریږي
اوس که مثال خامخا ته وایي چې جومات باندې صدقه کومه، په مدرسه صدقه کومه، په طالب او په عالم صدقه کومه، او د اختر میاشت را روانه طالبان له قیمتي کپړې والو ټولو له راوړه، موږ به پوهېږو چې تا خدای دپاره صدقه کړي. او که نه دا کفنونه راوړي نو بس بیا به زموږ طالبان انشاءالله د دیوال نه هغه سیټ ته یې غورځوي، بیا ګوري 2 ورځې پس خپله باندې پروت دي. دا ښه صدقه نه. کله چې د آیت کریمه نازل شو، حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په خپل محبوب مال کې چې کوم محبوب باغ و هغې د الله پاک د رضا دپاره صدقه کو، چې په هغې کې یو د اوبو خوږ وي چې هغې ته ویلی شي بیر روحا، هغه ابو طلحه رضی الله عنه صدقه کو چې په کوم باغ کې قیمتي وي د خوږو اوبو، د هغې اوبو خوند د نورو اوبو په نسبت بدل دی، ډېر مزېدار. هر څومره اوبه چې تسکیر بوج در باندې نه جوړي هغې صدقه کړه، محبوبې سیدې صدقه کړه. د رکوع په دې آیت کریمه کې کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت چلو یهودیانو ته پوښتنه وکړه تاسو په کوم دین یې؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل زموږ ملت د ابراهیم علیه السلام دی. یهودیان اعتراض وکړ چې تاسو په ملت د ابراهیم علیه السلام نه یې، ځکه د ابراهیم علیه السلام په ملت کې د اوښ غوښه خوړل حرام او تاسو د اوښ غوښه خورئ. الله جل شانه د آیت نازل کړ چې د اوښ غوښه یعقوب علیه السلام په ځان باندې د یو نظر په بنا حرامه کړې بنده کړې وه، چې یعقوب علیه السلام ته د عرق النسا بیماري وه، نو هغه یو نظر وکړو که چېرې الله پاک ما ته شفا راکړه نو زه به خپل محبوب خوراک پرېږدم. الله ورته صحت ورکړو، نو د اوښ غوښه چې د دې محبوب خوراک هغه یې پرېښودو، نو هغه یعقوب علیه السلام په ځان پخپله بند کړو. او حال دا چې ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه السلام نیکو، نو د هغه په شریعت کې د ابراهیم علیه السلام په ملت کې د اوښ غوښه حرامه نه وه. نو چې کله دې یهودیان اعتراض وکړو، نبي علیه السلام ورته ویل تورات راوړئ، تاسو ماته په خپل دین کې وښایئ. د موسی علیه السلام شریعت ته یهودیت ویلی شي، هغه تورات او د موسی علیه السلام متبعین یهودو، نو هغې ته ویل تاسو راوړئ چې د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې د اوښ غوښه چېرته حرامه وه. نو هغې بیا کتاب نه راوړو، ځکه په تورات کې دا خبره ذکر نه وه، نو دروغجن ثابت شو. بیا الله پاک د دې نتیجه ذکر کړي چې دا ډېر لوی ظالمان په الله هم دروغ. الله پاک چېرته ویلي دي چې د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې د اوښ غوښه خوړل حرام، دا خو دروغ وایي، په الله پاک دروغ وایي. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف ته مونځ کوو، نو یهودیان وی زمونږ قبله افضل ده، ځکه زمونږ قبله د بیت الله نه مخکنۍ ده. الله پاک آیت نازل کو چې په مخ د ځمکه د ټولو نه اولنۍ د ځمکې د دنیا د پیدایش نه 2000 کاله وړاندې الله پاک د فرشتو په ذریعه سره بیت الله جوړ کړی دی. ټول ځمکه چې خوره شوې ده د دې بنیاد او ماده دا د بیت الله شریف نه خوره ده. نو بیت الله اول شو، د هغې نه 40 کاله بعد بیت المقدس فرشتو جوړ کړو. د یهودیانو دروغ وویل، یهودیانو بیت المقدس اولو، الله پاک وفرمایل چې بیت الله اولو یا بیت المقدس وکړو، نو یهودیانو دروغ وویل. او بیا الله پاک فرمایي چې په دې بیت الله شریف کې په دې مسجد حرام کې څه نښې د عبرت دي، د انسانانو د هدایت دي، چې په هغې کې یو مقام ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړو، نو هغه په یو کاڼي باندې خپې ایښودي، هغې به د قوازي کار ورکړو. لکه کله چې ګلکار اوچتېږي نو ځان ته لرګي اوچت ودرېږي، هغه کاڼي به یعقوب ابراهیم علیه السلام ته پخپله اوچتېده، او په هغې کاڼي باندې ابراهیم علیه السلام د قدمونو چاپ جوړ دی. الله پاک زموږ او تاسو بار بار د عبادت دپاره بوځي کوم ځای ته چې مقام ابراهیم وي. اوس هغه د ابراهیم علیه السلام د قدمونو هغه کاڼي هغې په یو پریم کې بند کړی دی، مسلمانان ورځي د هغې زیارت کوي، دا د ابراهیم علیه السلام د قدمونو چاپ دی.
او بیا الله پاک د بیت الله شریف امنیت ذکر کوي چې بیت الله د هر چا د فرد امن ځای نه پکې جنگ جګړه شته او نه پکې نور فسادات صدا د الله پاک د طرف امن ځای او بیا مسلمانانو باندې حج فرضیت ذکر کوي چې چا سره دومره مال وي چې هغه د تلو دراتلو خرچه برداشت کولی شي او د تلو دراتلو عمره وخت کې د خپل اهل او عیال خرچه برابرولی شي په هغه باندې حج کول فرض دي. نن زموږ مسلمانان د دنیا هر کون اخیستو دپاره تیار که څوک وایي چې کور نه خرڅومه نو فورا وایي زه اخلم، که څوک وایي چې پټې خرڅومه نو فورا وایي زه اخلم، خو حج نه کوي ځکه په حج کې پیسې دي. دومره پیسې چې چا سره وي د تلو دراتلو خرچه او د خپل اهل و عیال د تلو دراتلو عمره وخت خرچه په د حج فرض. نن موږ مسلمانان حج نه کوي او عموما په دې کې زموږ پښتانه ډېر پاتې حرم شریف کې نور ملکونو والا خلک ډلې ډلې راځي او زموږ پښتانه چې ته په نظر به چې ته یو کس په نظر راشي چې هغه پښتون نه شي ځکه وایي دا خرچه کوي. الله پاک موږ تاسو ته دغه پاک ځای نه وښایي الله نه بار بار وغواړو خو په زړه کې اراده کې لکو چې الله دومره راکړي چې لاړ شم واپس راشم او د اهل و عیال خرچه برابر وي نو زه به حج کوم. الله نه غواړو الله پاک انتظامات برابر وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کسان وي چې هغوی وزن او طاقت وي او حج نه کوي زما سره غواړي چې په هغوی باندې د ټکس او جزیه مقرر کړم ځکه دا مسلمانان دي. عمر فاروق رضی الله عنه وفرمایل تاسو اجازت راکړئ چې د داسې خلکو سره د جنګ ونه کړم، قتل نه کړم، مال دولت ورسره شته او حج نه کوي. او بل حدیث مبارک کې راځي چې یو مسلمان ته الله پاک مال او دولت ورکړي وي او د حج ونه کړو نو دې په مرګ د یهودیت یا عیسائیت یا مجوسیت باندې مړ کېږي چې په کوم یوې خوا یعنې د ده دا مرګ د یهودیانو دي، د عیسایانو دي، د مجوسیانو. نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دومره سخت وعید فرمایي او حج په مسلمان فرض دي چې د مال دولت اسباب سره برابر وي. اگر چې موږ مسلمانان نن دې ته د فرض په درجه کې نه ګورو کمال جمع کوو په بینک کې ګدو اکاونټونه کې ګدو خو د حج دپاره ترتیب نه برابر پکار دا مسلمان لړ شي چې ته خوش قسمته به وي چې هغه خپل مال راوالي او وبهلوي چې حج ته لاړ شي او چې تا د الله د رضا لپاره خپل مال ولګو الله ستا بدله نه پرېږدي تعالی به نور ډېر درکړي خو کوشش به پکار وکړه. الله پاک موږ تاسو ته بار بار د حرمینو د زیارت او د عبادت خصوصا د حج او د عمرې توفیق راکړي. ډېر خوند کې سړی لاړ شي. تاسو ته ما ویلي یو سړی د ګوړې خواږه بیانې خوړلی وي نو دې د ګوړې خواږه نه شي بیانولی. ګوړ هغه خوږې چې چک کوتې وویل نو اوس که زه تاسو ته ډېر ویم چې حرمینو کې د لمونځ دومره خوند دی او د عمرې دومره خوند دی او د حج دومره خوند دی، د صفا مروه د مقام ابراهیم او جنت البقیع او جنت المعلا د دې خوند ډېر دی خو تاسو خوړلی نه دي. یو سړی وخوري نو به پوه شي چې یقینا دا خدای خوند دی خو چې دا خوند مو واخیسته د دنیا یو نعمت به خوند درنه کړي دا د قرآن مخامخ کړی تاسو بیا د دې خوند وګورئ بیا به خوب کې روانې او وبې خبرې مو زړه کې چې خدای پاک بیا به کله بیا به دنیا دې ترې سوچ ني چې دې ځای کې مې د زوی یو کور شي او دې بل ځای کې مې د بل زوی کور شي او دې ځای کې مې د بل کور شي او دا مې پټې شي او دا مې بیا به دا سوچونه نه کوي. بیا به دا سوچ چې خدای پاک بیا مې وغواړي دواګانې به وغواړي کوشش به هم کې خو خوند اخیستل پکار دی. موږ مسلمانان خصوصا پښتانه د دین په هر شعبه کې ډېر تکړه یو الحمدلله، لیکن د حج په دې کوشش کې کمزور یو. الله پاک دې موږ تاسو په دې کې تکړه کړي. الله پاک دې موږ تاسو بار بار د حرمینو د زیارت او د عبادت توفیق راکړي. الله پاک فرمایي لن تنالوا البر هرگز تاسو نشئ حاصلولی کامل نیکی حتی تردی پوری تنفقو چه تاسو خرچ کی مما باز دا امان نتحبو چه تاسو خوخوئی صدقہ کوئی باغا سیسی ستاسو خوخوئی بلو بچو لخی کپڑی اخری لکه په جماعت کې طالب لکپڑی اخری نوخی اخری یا په محله کې یتیم لکپڑی اخری نوخی کپڑی اخری بیکار ما
ضروری دا نه چې ته شل جوړي واخلې 2 جوړي واخلې کې واخلې د اختر مخه اکثر زمونږ د خلک د اخترونو کې صدقې کوي د یتیمانانو غریبانانو خیال ساتي کپڑے کې نور داسې نو خو چیز اخلي اگر کې لګا وما تنفقوا وسيت تاسو خرج کوي من شيء د سيزنا فإن الله به عليم بشك الله پاک پاک باندې پیږي كل الطعام خوراکنا كان حلا حلال لبني اسرائيل د بني اسرائيل د پار الا ما حرم اسرائيل مگر هغه چې حرام کړی اسرائيل یعنی یعقوب علیہ السلام علی نفسی پر ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة مخکې د نازلې د تورات نا بل تو فرمایا فاتو پستا سروړي بالتوراة التوراة فتلوها پستا سول لیدا تورات ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنی فمن افترا پسوک چتڑی علی اللہ فاللہ بن الكذب درو من بعد ذالک فسددینا فاولائکم الظالمون دی ظالمان دی قلتو فرمائی پیغمبر علیہ السلام صدق اللہ پاک رشتیا ویلی دی فاتبعوا پستا ستابداری کئی ملت ابراہیم حنیفہ دا ملت ابراہیم علیہ السلام چا سراسر ہدایت و اسلام دی وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام ته مشرکانونا ان اول بيت بشك اول نيكو وضع للناس چې جوړ کړی شو د خلقو لپاره الذي قام غادي ببکتا چې په مکه کې دی مبارکن د برکت چې دی وو د هدایت دی للعالمین د مخلوقات لپاره فی آیات بینات فدی کې نقیدی بینات واضحه مقام ابراهیم چې او په مقام ابراهیم علیه السلام دی ومن دخلوا كان آمن وهر سوچ داخل شو کی تدب امن باندې ولله على الناس وخاص الله پاک درزاد پار په خلق باندې حج البيت حج بیت الله شریف فرض دی من پاغ چا باندې استطاع طاقت وی له کی حج دا سبیلا دلال د وسو طاقت وی دتلو دراتو او زاد اور ومن كفر سوچ کفر کو ان الله قد بشك الله پاک غنی بے پروا دی عن العالمین د مخلوقات واخذ